الله الرحمن الرحیم. خلیفہ ثانی رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه مبارک د احادیث مبارکاو کې ډیر زیات فضیلت دا عمر راغلی دی. هغه ته هم ډیر اوچته درجه ملو ده. حدیث مبارک کې راځي بخاری او مسلم روایت کړی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په خوب کې جنت لیدلی و چې په جنت کې یو کور دی او دا کور یو غټ محل دی. دا غي په خوا کې ناسته دی یو زنانه او هغه اخته د وضو کوي. ما هغه نه تاسو کې چې دا کور د چا دی نو ماته وی دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دی. وی ما د عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ما ستا غیرت اگر مخه ته چې ته ډیر غیرتی هغه د وجه نه ما ستا په محل کې خپکې نه خو د چې سنا تخفش په دی باندې په دې خبره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په جړا شو او وی یا رسول الله زبتا سره غیرت کوم. درنګ بل حدیث بخاری او مسلم د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په روایت نقل کړي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما خوب لیدو چې په خوب کې ما پیس کړ دا په تازگی تر تازگی هغه زما په وجود کې خورش و ډیره زیات لاړه تر دې پورې چې د نکونو پورې را ورسېدم چې کم پاتې شو هغه ما عمر رضی الله تعالی عنہ لور کړ. تاسو ته یو کده دې تعبیر څه دی دا پیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په علم ما علم هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لور کړ. درنګ یو بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خوب کې ولیدل چې خلک زما مخې ته پیش کېدل د چا کمیسونه هغه د دیزه پوری او د چا کمیسونه د سینو پوری او د چا مختلف سیزونو د کمیسونه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی چې د پس کمیس هغه راخ کې شو په شا باندې. صحابه ته پوښتنه کړه د دې تعبیر څه دی دا کمیس څه شی و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل دا دینو. اوس د دې ټولو حدیث مبارکاونه فضیلت هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ معلومیږي چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د سونو اوچته درجه مالکو. درنګ کده علم په لحاظ سره واخلي کده دین په لحاظ سره واخلي کده نیکه په لحاظ سره واخلي که په هر لحاظ سره واخلي نو د دې حدیثو مبارکاونه د عمر رضی الله تعالی عنہ دین معلومیږي د عمر رضی الله تعالی عنہ علم معلومیږي چې هغه د سونو اوچته علم او د سونه کامل او د مکمل دین مالکو سونه دین پاغه کې موجودو. دارنګ بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې قسم دی زما په هغه ذات باندې چې په قبضه کې چې زما ساده چې په کومه لار باندې تلاړ شي په هغه لار باندې شیطان هم نسبت کې شیطان ځان نه بل لار اختیار کی په هغه باندې زی. د دې ټولو احادیثونه فضیلت رعب دبدبه علم دین دا ټول د عمر رضی الله تعالی عنہ معلومی چې عمر رضی الله تعالی عنہ